السلام علیکم ملګرو، زم تاسو ورو تاسو ملګری جنید خان. دا ویډیو کمپلیټ وګورئ. په سوشل میډیا باندې دا یو تصویر ډیر زیات وایرل شوی دی د فرمان کسکر چې په جیل کې بند دی. نو فرمان کسکر به تاسو ډیر ښه پیژنئ چې د خپلې ګډې وډې شاعرۍ په وجه په پښتونخوا کې او په سوشل میډیا باندې ډیر زیات مشهور دی. جیل کې د بندیدو وجه دا د ډیر معلومات نه پس مالا په فیسبوک پیج باندې یو میسج وکړو چې فرمان کسکر د خپل پلار په وینا باندې پولیس ګیر کړی دی. د خپل مور پلار سره بدسلوکي کوي، مور پلار سره جګړې کوي، د مور پلار سره بدتمیزي کوي. نو د پلار په وینا باندې دی پولیس ګیر کړی دی او جیل کې بند دی. نو که چېرې داسې وي نو ډېره د افسوس خبره ده یار چې یو کس یو ځوان زلمی خپل مور پلار سره دومره بدتمیزي کوي چې پلار مجبوره شي او پولیس لی ورکړي. دا څومره د افسوس خبره ده یار. بل معلومات لا کنټینیوسلی روان دي، لا ایگزیکټلی پته نه لګي چې دې کې حقیقت شته او که نشته. تاسو سره پوره حقیقت دې پیج نه انشاءالله شیر کیږي. خو بیا هم دې ځای کې خبره د مور پلار په عزت باندې لګه کوو چې د مور پلار عزت څومره ډېر ضروري دی. د مور پلار خدمت چې څوک په دې دنیا کې دا دنیا ولا هم الله پاک حقي او په هغه دنیا هم الله پاک جنت ورکوي. د مور په خدمت باندې د پلار په خدمت باندې دومره لوی انعامات دي. تاسو وګورئ. خو بیا هم دا بدبخته چې کوم دی داسې ډېر خلک شته په دې دنیا باندې هم زمونږ په دې سیمه کې زمونږ په دې پښتونخوا کې چې د مور پلار سره بدتمیزي کوي، د مور پلار عزت نه کوي او مور پلار ته تنګ وي. نو داسې بدعمله اولاد نه بیا هغه نه اولاد ښه شي چې سبا پې مور پلار تنګ وي او دومره مجبوره شي چې پولیس ته ورکړي. مور پلار سره جګړې کول، مور پلار سره بدتمیزي کول. د مور پلار رشته خو داسې خوږه رشته ده په دې دنیا کې چې صرف الله پاک انسان سره مینه کوي او الله پاک نه ورسره بیا په دویم نمبر مور مینه کوي. نو ډیره د افسوس خبره ده یار چې دومره پاکې رشتې سره بیا څوک بدتمیزي کوي، بدسلوکي کوي او د هغې خبره نه مني. داسې ډېر خلک شته دی، ډېر زلمي داسې شته دی چې واده نه پس مور پلار سره یا واده نه مخکې مور پلار سره بدتمیزي کوي. نو نه دي کول پکار یار. د مور واحد داسې رشته ده، سویټیسټ رشته ده، خوږه رشته ده. مور پلار چې کوم دی دا به ستا هر ټایم په کار راځي، که ته غریب یې، که ته مالدار یې، که ته ټیک یې، که ته بیمار یې، که په تا هر څنګه حالت وي ستا به مور پلار په کار راځي، ستا به مور په کار راځي، ستا به مور خدمت هم کوي. خو بیا چې کله افسوس په دې خبره شي چې کله دا زوی رالوي شي او دا زوی چې کله بیا په خپلو خپو ودرېږي یا بله مور راولي، بلې مور مطلب واده وکړي، نو بیا د نه خپله مور ایره شي، د خپلې مور خدمت نه کوي. داسې خلک شته په دې پښتونخوا کې. تاسو بیا خپله ګورئ، ستاسو په دې معاشره کې، ستاسو په خپل خپلوانو کې شته داسې ډېر خلک شته دی چې د مور خدمت نه کوي. نو ډیره د افسوس خبره ده یار چې فرمان کسکر هم په دې کیس کې ګیر شوی دی چې د پلار په خپله وایي درخواست ورکړی دی چې دې زموږ خبره نه مني، دی موږ سره بدسلوکي کوي، موږ سره جګړې کوي. نو نه دي پکار. داسې خلک هم شته په دې دنیا کې چې مور پلار له کنځل کوي. ډېر د افسوس خبره ده. نو خبره ډېره لوی کېږي او صرف ویډیو کې ما صرف دا پیغام درکول لکه ډېر زیات شیر کېږي او ورچاله پته هم نشته. نو دا د هغې یو کس ماله میسج وکړو، هغه پوره وایي ما پوره معلومات کړی، خو شور هغه هم نو خو پته به یې لګي 2-3 ورځو کې به خپله پته ولګي چې د دې وجه څه ده، په څه وجه باندې ګیر شوې. دا یو شارټ غوندې ویډیو و، تاسو سره ما شیر کوم. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. نور ویډیوز کتو لپاره جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ، پیج لایک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.